السلام علیکم ملګرو دا ایمو فارست ډپارټمنټ دفتر دی و دا ټول غریبان چې څومره ویلوړ دي دې کې داسې خلک هسته چې هغه 15 دن 20 دن یو میاشت او دا غریبان کله ایسي دفتر ته ځي کله فارست دفتر ته ځي و دا پرچې ورته جوړوي تاسو څه پرچې شته دي لږ پرچې راوباسه پرچې لږ وباسه په دې کې بعضې خلکو هغه پرچې شته چې هغې کې ورته هېڅ یا لیکل کړي دي چې یاره دې ته پرچه هم راشي خو دوی ته نه وي نن دلته دفتر کې چوکیانې شته دی کوم ډي اف او صاحب سره مربطه وکړه هغه ولاکه ماته پاته شو چې ما افسران چېرته لوړي دي هغه ته د خپل اندازه نه لګېدل چې ما افسران کوم ځای کې دي چېرته دي و دو خلکو ته مسله ای صاحب تو ته څه مسله دی موږ ته دا مسله دی چې موږ ولې دپاره لرګي راوړو فقیران مسکینان خلک یو دغه نن تر اوسه سبا ورشه سبا بل سبا د پارچې موږ ته هېڅ ترتیب نه جوړېږي ډېر خفا یو ډېر پریشان یو غریبان یو فقیران مسکینان یو دا خو موږ سره څه مادات هغه وکړې نصرات ونه کړي موږ خفا یو نه د لرګی ته خرڅاوې نه د مو خپل کور ته راوړو خپل هغه کې کټوو د باغونو کې هغه کور ته راوړو سولې ته راوړو څو ورځې کې څه طرف یاره داسې تقریبا 20 دن وشول نه مې ټوله پرچې کې خټیر د سختونه شوي دي سر جی ما خو هر شی لیګل طریقې سره ملکانو مو کړي دي ایسي نه مو کړي دي خو پرچې دوپاره به چی کوي ملکانو نه به کوي ایسي نه به کوي پارش نه به کوي ها سپارش ته راشي اوس پارش ولای نن لسمه ورځ دی سره ځو زموږ سره پیپر نشته دی ښایي لاسم له دوی چې پیپر نشو دی موږ سره کوم چیک دی هغه ختم دی څو ورځې کې ورسه ته رسې زه 28 تاریخ نه زه راځم دلته ختمه ورځ ای شی ټوله څه مسله مساله دا مساله لکه د جی صاحب کومې خبرې ته واقعا دا یوه خبره دی د مو لرګي دي د خپل پټي پوڼې لرګي مو دي خبرې ته وګوره څه هغه راوړو موږ ته دي کې ایسي دستخط کړی دی دغ ځه نه پوه شولې موږ ته هغه خبره هغه والي شوي دي د زاراتو نه که نه اوس د مونږ نن لسمه ورځ دی دغه کې خبره لګیا یو ورته یې چې یاره موږ ته خبرې ته وګوره څه دغه شی والې نه کوي کله یې چې کتاب نشته دی کله یې چې دفتر کې چوک نشته دی د مونږ نن لسمه ورځ دی دغه دفتر ته رسو موږ پوه شولې داسې سړی نه دی لیدلی غریبان 2 کسان دي پوه شوې هغه یې چې نه موږ څه وکړو موږ خو دغه کې خبر دی اوس هغه یو موږ مجبور خلک یو لکه څنګه چې صاحب ته ویلو یارکوټ یا خپل سوي ته یې راوړو خرڅانه ته دې نه راوړو تجارت ورسره نه کوو خپل پټي پوڼې لرګی مرې اوس کې دا په مو باندې دا ټول سره پرچیان دا دي تو دا پرچې وخور دا عوام دپاره د اساني څه نشته دی هر یو سړی بس خپل انا کې لګیا دا غریبان وکسه دا به داسې یعنې چې د سادې دا به ډېر وریا علاقې نه رسي خبره زه بله کوم یلو خدای مله اوس خبره دی که وبي اخر تنګ شولو که نه یلو چېرته یوه ښځه وه پوه شوله هغې خښتک لیدلی حاجي ته کله زه ته کومه 15مه ورځ د مودې نه ها ته یوه پرچه مو جوړه کړې هغه ختمه شوله هغه ختمه شوه هغه لیکلې هغه بیا ملکانو دستخطونه وکړل بله پرچه یې باندې جوړه کړه ها هغه ما درخواستونه لیکل هغه خو بس راځي که حاجي په د کرایو مرایو به څومره خرچه ډېره کرایه مو ځوانه ډېره خرڅه کېږي ها ساده ته تر کوزه کې نه دغه کنه دیګي څه به 100 روپۍ نه خرڅ دی یو پرونه وندازه خبر ته تیرو ته څنګه خون له ګوسنه ور څلور په اوس ور په خاطر ودی کې لرګي وسه ونو ګوله څنګه سی وته ځنه کوم ګوله نرس اوس په دې سره غریب سره کوینه سره ور څټو دی ګاډي چلو ډي سي ته سي ډي سي صاحب ته د کور مې کوم مشه ډي سي هغه ته سي ډي سي صاحب ته مو دا یو مهرباني وکړئ مو مسله حل کړي زه خپل غریب سړی هم ساده کې ګاډي چلاوم 24 تاریخ نه 100 ورسونه ته اوسه پورې مو مسله حل نشوله یو درخواست ما جمع کړه هغه ته ریجیکټ کړو هغه نه بعد یا ملکانو نه وکړل اوس دا د 100 ورسو نه کېږي په دفتر کې نه افسران شته دي دا یو څوکیدار دغه سره ملوي درته خبرې وکړي ټیکدارانو د اندغه نه چلو مو کې مو په مخ ته یو پاتې باندې وکړه هم کور لرګي دي اوس کور لرګي زنه شنو ورته څنګه ګډیا ونه چلو ته چې دور ورځ نه تغه کې مزدوریا نو کالو حالت په مشکل نه وړو ډېره مشکل پرشن وړو د استعمالوم هغه 15 شپږ ورځې ګاډي وزه چلاوم مو ته ورشن توړه ملو شي نه زه خپل بچیو ته رزق وکړم که دغه پرچې بس لازم مو خپل لرګی مړی نه ټیکادار نه خرڅوم خپل کور لرګی هم ته هېڅ انصاف ورسه پورې ملو نه شو